अस्सलाम वालेकुम जी دا وخت موږ راغلي په خانه منځي ته دلته چې کوم 3 ام پی او چې جناب انعام الله خان هغه ډي سي ته اف آی آر ورکړاو او څنګه موږ راغلي هغه څه په بیان کوي په هغه نه بعد چې کومه میډیا ته پریس کانفرنس کوي او سره جوړه هغه بچ خبرې کوي هغه نه بعد به د کلی مشران چې کوم دي په بقاعده چې کومه دا میډیا ته پریس کانفرنس کوي دا به موجودي دا کوم چې اوس کومه فیصله کوي موږ میډیا صدر پریس صدر توایو چې موږ به مشران اوس فیصله کوو چې پولیو بایکاټ چې کوم احتجاج و موږ سر ته ورساو سبا اخیرا ورځ کې چا نو دا کوم به اوس دې نه بعد یو فیصله کوي چې دا به ټاون مخته کیمپ لګوي احتجاجي کیمپ کدا د کیس د موږ صوبې اسمبلی هغه مختبه ته پېښور چې کیمپ لګوو کبنیګاله ته بزو د وزیر اعظم چې کوم هلته کیمپ ته یا کور ده یا څه شی ده نو هلته به موږ دا احتجاجي کیمپ لګوو دا درې شیونه دي چې دې په باره چې دا مشران جی ناظرینو تاسې ورته بیان د خبر وارو دا وخت موږ راغلي یو سی بخمله منځي ته چې هغه چې 3 ام پی او چې انعام الله خان ډي سي اف آی آر ورکړاو هغه چې کوم عدالت حکم هاي کورټ بنو بنچ ترمن هي رئیس ردا اوس هغه د کلی مشرانه او دو چوم خبرې بسره کوي او دنه بعد به میډیا ته پریس کانفرنس کوي هغه نه موږ پوښتنه کوو چې هغه مخته کوم قدم اخلي د کوم چې کوم د پولیو بایکاټ مکمل بایکاټ کړو او پولیو بایکاټ چې کوم ختم سه اوس دنه بعد د پولیو کې چې مشکل کېږي او دنه بعد به کوم د پته بلګړي چې دوه مخته قدم اخلي جی اغلا غو دای باغ وای چې کوم د نظم جوړ کړای دا هغه دی بخبل کوم وای هغه زور نظم نه اول زور وایا هغه دی وای ته اول زور وایا ٹھیک تا غانا هغه بوای هغه نه دا مېلمانه بچای ونشي او موږ باندې مشوره او تاسو په خپل ځایانو باندې دغه څه برقرار ناست ډیره مننه شکریا جی ناظرینو تاسو ته موږ یو بیا اپډیټ درکو دا وخت موږ یو سی بخمله منځي ته راغلي یو انعام الله خان پلا چې هغه 3 ام پی او ډي سي اف آی آر ورکړاو چې هغه اریپور جن ریاهي نسلې ده او دنه بعد د خپل کلی مشرانو سره دا مذاکرات لګیا دي مرکه مشوره لګیا ده او مختبه چې کوم ده دو د کوم د هم د کونسل د پولیو مکمل بایکاټ کړو اوس په دې نه مخته د کوم د پریس کانفرنس میډیا ته کوي چې دوه مخته کوم قدم اخیستون قاعده به کوي جی جی ګرانو کتونکو یو تاسو ته موږ بیا دا اپډیټ درکو دا وخت موږ یو سی بخمله منځي ته راغلي یو دلته انعام الله خان ته چې کوم ډي سي 3 ام پی او چې اف آی آر ورکړه و
هغه اریپور جنهریه سره دا او د کوم مکمل د فولیو بایکاټ کړو هغه بایکاټ چې اوس ختم سره فولیو کمپاین ختم سره بایکاټ ډول هغه جاری ده دا د پریس میډیا چې کوم صدر دا وایي چې باقاعده به دا کوم پریس کانفرنس کوي او پریس کانفرنس طریقه دا ده چې دلته په دغه میدان باندې به مشران مخته چینیږي پلیز مشران به مخته چینیږي او دا ټول کله به شاته پسې درېږي دای به هغه مایک مشته لګوي ټي وي وایي او دا پریس کانفرنس پکېږي دا کومه مسله چې دا به موږ ورته بیانوو او هغه پریس کانفرنس به بیا ایښه دا موږ ته ډېره زبردسته او بهترینه مشوره راکړه بیا موږ په سوچ چې نه وه نو دا موږ ته یو ډېره غټه خبره وکړله چې موږ باقاعده به دلته پریس کانفرنس کېږي دا به په تاریخ چې اول واره چې د قوم چې ملنګ ډېر نواب نه تر جوړې پورې به دا پریس کانفرنس پیله واره چې پریس کانفرنس به کېږي دا به زندګي چې تاسو یوه تجربه اوسي چې دا پریس کانفرنس څرنګه کېږي نو دا موږ لپاره ډېره غټه خبره ده دا به سبا د ټولو اخبارو چې راځي دا کوم به ولاړ یې پریس کانفرنس به کوي نو اوس چای چې دوه وشي نو به دې باندې پریس کانفرنس ولیکوو تاسې چې کوم ملګري نوره چېرته پاره ناست دي هغه دې ټول راشي او دا کسان په خپل ژبه باندې چېرته موږ هغه چې کومه فیصله وکړو هغه پریس کانفرنس چې دلته سونه وکړو داسې ساده صحت صحیح ده که نه ټیک شو دې مشرانو چې ګیرو ګورم له وینا چاته نشو کولی چې ته راځه دا باره مېرمانه خو دې ټول راځي مشران دې ټول چې ګیږي ټول شابس جی ناظرین تاسو ته موږ یو بیا دا اپډیټ درکوو دا وخت موږ یو سی بخمله منځۍ ته راغلی یو چې هغه چې انعام الله خان چې هغه ته ډي سي 3 ایم پی او پرچه ورکړې وه هغه اریپور جنهریه سره ده او دې قوم دې کونسله د پولیو مکمل بایکاټ هم کړی و نن د پولیو کمپین ده څلورمه ورځ ده دو بایکاټ هغسې مسلسل جاري ده اوس د کوم د کلي مشران دي هغه به چې خبرې کوي باقاعده ویډیو پریس کانفرنس به کوي میډیا ته داس سبق باور تخایو جدایات بلنی جهر دشمن بدا پتویج یاد لري ټول افسران با نصیحت کړي خپل بچتا دمرم بخمل مبلا چې ګلدي سین کړو جیتا دمرم بخمل مبلا چې ګلدي سین کړو جیتا دشمن بزي اقبال حسین مکر لوټتا دمرم بخمل مبلا چې ګلدي سین کړو جیتا دمرم بخمل مبلا چې ګلدي سین کړو جیتا दमन तो कोम तारीख तक पहुंचला के पीछे न होता सुपर तक दिया जानते पता हमें न होता दमन तो कोम तारीख तक पहुंचला के पीछे न होता सुपर तक दिया जानते
फतह देना होता सदर नवाज मखलो बोला छेक लगी गुरु जीता तुम्हारा मखमल बोला छेक लगी गुरु जीता सदर नवाज मखलो जीता तुम्हारा मखमल बोला छेक लगी गुरु जीता तुम्हारा मखमल बोला छेक लगी गुरु जीता मन बजी बाबू से मखलो जीता तुम्हारा मखमल बोला छेक लगी गुरु जीता गुलाब उस्ताद और दमर की पंजरी